میاش روختا بارفات یعنی 12 وفات د دې میاش په 12 تاریخ په 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوه نو خلکو به بارفات مناوو 15 کال بعد اچانک تبدیلی آ گئی اغا د وفات رز اغا اختر مناول پی شروع شو نو زما عزت مندو دا ډیر زیاته د کمقلتیا خبره ده چې په کوم ورځ نبی علیہ السلام وفات شوی دی او په هغه ورځ باندې خلک اختر مناوي خدا دغه سادهګانو غلطی نه ده سبازي مسلمانان علمی طبقه اغي ولدا برین واشنګو کو چې نن بیا خو وفات کیږي نه چې نو وفات کیږي دا نور په اختر شروع خدا رور خور شو کنه یو روري وتوی نن بیا ته وفات نه وي کو سو کو ته وفات وي نو دا غټ بے ادبی دا غټه ګستاخی دا غټ جرم دی نو هغه نور وی چې وفات ورته نه وي نو زه دی خو پښپنای خو پیدا شو ملاتړ خو پیدا شو نو رونو ولا داوی نو خويندو په اختر شروع کو بیا نو محترم او دامیاش احادیث مبارکو کې راځي مدینه منوره والا اغي وی چې زمون په زندګۍ کې د ټولو نه زیاته د خوشاله رز اغه وا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف اوریو کا خو په مونږ باندې د تمام عمر په غمونو کې غړ غم آغاو چې په کوم ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه لاړو موږ باندې غړ د غم رضوا نو محترم مسلمانانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات په ورځ خوشحالي کول دا د عقل نم خلاف دا د نقل نم خلاف نو دا میاش دی کی صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تذکری تخصیص کول غون کال د پیغمبر خلاف کوا روزانه د پیغمبر خلاف کوا چې صرف دا میاش روخیږي نو ال جنډي ولګوا نو علا لواگان پخوانو غرسون شورو کا نو میلادون شورو کا داود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرته پخپل جنبان دا ترغیب چاته نه دی ورکړي چې زه دنیا ته پک مرز باندې راغلم نو په دغه غرض اخترونه مناوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په برډه باندې جشن نه منو کړي نو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نه منو کړي نو دارنګي عثمان غنی رضی اللہ عنہ نه منو کړي نو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نه منو کړي نو تابعینم دا کار نه کړي تبع تابعینم نه کړي بلکې صحیح بخاری کې یو روایت دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاسو یہود رالو وتو اے عمر ابن خطاب تاسو په قرآن کریم کې یو آیت ده هغه آیت دا دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا ځکه دې آیت کې خوري روي خوشالي ده دین کامل مکمل شه دین کامل مکمل شو توجه مشته ایماندارو کنه نور صحیح نو ماته خو چل نه راځي کما تا وای نور زینو کې ملګری وای چې را پروګرام زر راغون شي خو ماشاءالله د غړې ملګری په پروګرام تنګیږي نه کنه ځکه دا زید مونږ د ضلع مردان د غونډې ضلع د مرکزی زید ګوري لای تاسو ته معلومه ښه دا غړې دا زمونږ د توحید او سنت دا مرکزی زید او دې ملګرو دا ډېری قربانې کړې د مسلې توحید د پاره او دای سمرات تاسو وینئ ان شاء الله
نو دی آیات کې خود دین د تکمیل تذکرہ شوی دا. نو عمر صاحب ته چاوي يهوديانو ته وی کدا آیت په مونږ باندې نازل شوی و لاتخذناه عیدا، مونږ به بیا په هغه ورځ باندې اختر مناو، تاسو اختر نه مناوئ. دا عمر صاحب ته چاوي ایماندارو لګ لګ جواب راکوي کنه. يهوديان ورته وی چې به اختر. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویا چې ما ته دا آیت کمزه کې نازل شوه دی، په کومه موقع نازل شوه دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم کیفیت سره په غضبه او باندې نبی علیہ السلام ناستو د عرفات میدانو الته دا آیت نازل شوه دی. دام راته معلوم دی، خو چون کې زمون په دین کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت پغون کال کې دوه اخترونه دي، یو وړو کې اختر عید الفطر، نو یو لوی اختر د قربانۍ اختر. نو عمر رضی الله تعالی عنہ درې مختر مناول شورونه کا. دا ول چا ویلو؟ عمر سے د يهودو خبره وانه. عمر رضی الله عنہ درې مختر مناول شورونه کا، د يهودو خبره او نه منله. نو د يهودو دا خبره بیا رستو عثمان سے بم ندا منله، نو بیا علی سے بم ندا منله، نو معاویہ رضی اللہ عنہم ندا منله، نو حسنینم ندا منله، نو ائمه مجتہدینم ندا منله، نو ائمه الحدیثم ندا منله. بیا په ام صدیق یو ظالم بادشاہو او هغه د پر دلایل په زمانه کې یو ناکاره بدعتي مولاو، هغه ولدا ځان دلایل جوړول شروع کړي. دا ډېر با برکت اساس دی. داوامونه چندیرا شروع کی او د خپل حکومت برابرولو چلولو د پاره په ام صدیق مظفر الدین ابن اربل د دې هغه ایجاد وکاو د شروع کوخه. چې دا زمونږ استاد په زین کې بعض خلک مونږ ته بی ادب وي، ګور تاسو دنیا د پیغمبر پراتلو نه خوشاله. که پیغمبر علیہ السلام دنیا ته نه راغلی زمونږ استاد بس حیثیتو بیا به قران الله نور علی غلی. که نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوی بیا به تور تمو تور تیاری بوي. الله رب العزت د نبی علیہ السلام راتلو سره غونډه دنیا روحانه کا، د هدایت یو درس ورکا، د اجتماعیت یو درس ورکا، د اتفاق او اتحاد درس ورکا. خو زمای عزت مند په غون کال کې یو ورځ د پیغمبر د سیرت د پاره، په غون کال کې یو ورځ د پیغمبر د جون د بیانولو د پاره، دام د پیغمبر علیہ السلام سره وفاداری نه ده. د نبی علیہ السلام سیرت، د نبی علیہ السلام جون، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروگرام روزانہ پکال کې هر میاش کې هر هفته هر ورځ هر لمحه بیانول پکار دي. چې کم خلک د غون کال روزانہ د قران او سنت درس، د نبی علیہ السلام پروگرام روزانہ هغه خلکو ته بیانول، هغه به ادبی شو. او چې په غون کال کې په یو ورځ مناوي او غم صرف دې د پاره چې په دغه ورځ دیګونه پاخشي او حلوا شریبه پکې پخشي. نو دغه ادب شو. محترم مسلمانانو، دلته د قران کریم ختمونه شوي دي او دا قران هغه کتاب دی چې ګوره دا مونږه راجمع کوي. دا قران داسې اجتماعیت والا کتاب دی، دا مونږ او تاسو راجمع کوي. ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکونه د یو حدیث سلسله لوستوا او زنن هم صرف دا یو حدیث بیانول غواړم. په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو او خوش قسمت کسانو تذکرہ کړی دا چې دا او کسان ډیر زیات خوش قسمت دي. اوس مونږ او تاسو بګورو چې آیا زپدی او کیم کده دی او نه بهارم چرتا که چرتا بهر یو پکې جزان ورته رادن نکو. نبی علیہ السلام فرمایي سبعه یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. په دې لوډ سپیکر پریشان کیږي، مړه زموږ ټول صوبه سرحد د ملګرو اجتماعي ترتیب دی.
دې ترتیب خو لا ډیر خدي خو اکثر زینو کې زموږ د ملګرو لوډ سپیکر اکثر د اختتام کې غړي وډي شي خیر دې دا موږ سره عادت یو نبی علیہ السلام فرمای سبعه یذلهم الله